پسوکنو کې د جینکو پرایمري سکول چې دا رستو سلو 15 کالو راځي زیر تعمیر دی او د مکملېدو نوم نه اخلي. په دې سلسله کې د سکول ماشومانو د احتجاج فیصله وکړه، خو د ملک شهاب خان او د احسان الله خان بر وخت مداخلت د وجې هغوی د احتجاج فیصله واپس واخیسته. په دې هکله د کلي مشرانو د محکمې تعلیم واکدارانو سره خبرې اترې وکړي. نن د سی این ډبلیو اهلکارانو د ملک شهاب او احسان الله جی صاحب سره د زیر تعمیر سکول معاینه وکړه. په دې موقع د کلي مشرانو د اهلکارانو نه د سکول زر تر زره د تعمیر مطالبه وکړه. سکول باره کې چې کوم ایشو جوړه ده تاسو ته پته ده 4-5 سال نه زمونږ د سکول انډر کنسټرکشن دی. اخیره کې بس اوس مونږ تنګ یو. پرون مونږ د تیمور جګړه په آفس کې متعلقه ټول افسران راغوستي وو، زه احسان الله ناظم وم. مونږ هغوی سره خبرې وکړي. نن انجینیر صاحب راغلی سایټ ویزټ یې وکړو. مونږ فردر اوس بیا ځو ایس ډي او سره ایکسین سره کینو چې په دې باندې ریپډلی کار شروع شي. زما بچیانی دي که زیما که ناظم دی، مونږ به دې دپاره هله ورځو. مونږ دې کې نور ایس ګزارم نشو کولی، سریه پرته ده. مونږ خپل ځاني په خپل اپنی مدتاب باندې خختم راوغواړو. سریه پرته ده، سیمټ ښه بد اپنی مدتاب باندې ګلکاران رانه مونږ د نکلي ګلکار دې کار کې مونږ نه پیسې اړو اخلي نه، مونږ په اپنی مدتاب باندې بیا کار کوو. پرون چې کومه دا واقع شوې د هغې په هغه کې مونږ پرون د ملک شهاب خان او زه لاړو، به اعلی حکامو سره زموږ میټینګ وشو. انشاءالله اوس چې حاجي صاحب کومه خبرې وکړي، نن مونږ روان یو، د انجینر صاحب هم راغلی دی. څومره زر چې کېږي انشاءالله دا مسله به مونږ حل کوو. مونږ کوشش کوو چې دې کې بل څه که څه رغم وي هغه مونږ هر قسمه احتجاج ته هم تیار یو. دا نه چې زمونږ حکومت ته لا راغلی د هغې د وجې حکومت په خپل کار کوي، مونږ خپل کلي سره ولاړ یو. مونږ به انشاءالله دا مسله حل کوو. الله به د مونږ د دې نه بیا نور کارونه پسې رغه کوي تر څو پورې چې زموږ د سکول دا مسله نه حل شوي. مونږ ته مو جګړه د اشتراک صاحب ډېر شکر ادا کوو چې مونږ له متعلقه کوم سټاف ته ایکسین صاحب چې کوم دی او د ایجوکیشن کوم افسران دي ای په موقع راواستول قاضیانو مالیې ته. خو بېګا مونږ ته حاجي صاحب دا خبره کړې ده چې روغ ځان تیار کوي. که دې ځلې حکومت په دې باندې ایکشن وانه غشتو، د شهاب جي د احسان الله دا خواهش دی چې به دا سکول چې کوم دا کار پاتې دی دا به د خپل جیبه کوو. که دې ځلې دا لاست وارننګ دی، لاست خواهش دی زمونږ، دا درخواست دی چې څه ورته وایي. که دا د جینکو سکول دې ځل جوړ نه شو نو انشاءالله مونږ کلي کې اعلان کوو او اپنی مدتاب کے تحت به دا سکول جوړو انشاءالله. بلخوا د ګورنمنٹ ګرلز میډل سکول بازار ګړې بجلی د بل عدم ادایګي په وجه باندې کټ شوې وه. جناب احسان الله خان د خپله جیبه 15,000 روپۍ د بل دپاره ورکړې. نیمه سبحان، چمکني ټي وي، چمکني.